جاب وګورئ موږ سره جاب څه شی دی یو ایکسټرا اکټیویټي وي ټیک شو لکه هغه موږ وایو چې یو سیپریټ طریقه باندې به ریکارډینګ موږ د هغې کوو د جابس نو دې دپاره موږ بیا جابس کوو ټیک شو جاب چا دپاره کیږي جاب کسټمر دپاره کیږي ټیک شو نو هغې کې موږ سره جاب راشي بیا جاب ډفرنٹ فیزز هم کیدی شي فیزز نه مراد لکه اوس فار ایگزامپل ما سره یو پروجیکټ راغو یو روډ جوړول دي ټیک شو لکه اوس روډ جوړول دي دا پیښور نه تر اسلام آباد پورې نو دا خو په یو ورځ کې نه جوړېږي دا خو په ډفرنٹ فیزز کې به جوړېږي که نه نو د هغې فیزز هم موږ بیا ډیفاین کولی شو کاسکوډ نو چې اوس روډ جوړوم نو روډ کې به ډفرنٹ میټیریل لګي لیبر به لګي ټیک شو نو دا ټول څه کې راځي په کاسکوډ کې راځي صحیح شو نو موږ به اول کریټ کو څه جاب نو موږ به لاړ شو چېرته فرسٹ آف آل به لاړ شو ټاسک ته او نه مینټین ده مینټین نه به راشو چېرته جابس ته نه ولې اوږده شو دا دی راغلل موږ سره جابس ټیک شو اوس ګوره جاب تا چا افر کړی دی نو کسټمر لکه دلته به جاب آی ډي مونږ ورکو ټیک شو فرست زما جاب دی د څه شي جاب دی اوس ما سره جاب راغللو سسټمز یو سسټم یې ورکول دی ټیک شو کم یو سسټم دی پینټیم 4 ټیک شو نو دا زما څه شو جاب شو اوس دې جاب کې سٹارټ ډیټ کله نه دی لکه کله نه دا جاب شروع شو یکم نه دا جاب باندې کار شروع دی یا یکم نه ماته دا جاب راغلی دی کله ختمول دي په نن تاریخ کې 21 دی نن دلته ور کلیک کوسه یوز فیس ټو ټریک جاب ان مور ډیټیل لکه اوس ته دې کې به کاس کوډز وغیرہ ډیفرنٹ آیټمز به استعمالې نو هغه آیټمز انډر راځي په څه فیس کې نو دلته نسبت کلیک کې څه یوز فیس اوس د دې سپرویژن مونږ ورکړلو مایل چې دا به څوک سپرویژن کوي علي او دا جاب چا ماته راکړی دی احمد اینڈ کو ماته راکړی صحیح شو د هغې جاب ایډریس سیټي ډیټیل کوډ سیکنډ کانټیکټ وغیرہ دا ټول لیکلی شي جاب څه دی نو جاب ټایپ دلته ډیفاین کولی شي چې جاب ټایپ څه دی سسټم دی که پرچیز آرډر نو فلحال خو د هغې آرډر مونږ ته نه دی راغلی او مونږ به ولیکو دلته چې پرسنټیج آف لا نو پروګرس دی کې وګوره پرسنټیج آف پروپوزل دی پرسنټیج آف کنټیکټ دی ښه ان پروګرس دی کې نشته پریویس ورژن کې به ان پروګرس پوه شوې نو مونږ به پرسنټیج آف کمپلیشن به ډیفاین کو چې اوسه پورې لا کار پې روان دی په خبره پوه شوې ښه دلته راشي ګوره اسټیمیټ ایکسپنس اور اسټیمیټ ریونیو نو دې کې اوس مونږ سره ګوره دلته به فیز وي نو اوس خو فلحال مونږ نه فیز جوړ کړی ما خو هلته نه کلیک کړلو چې فیز کله دا تاسو دا ان چیک کوئ نو دا بیا کاسټ کوي لکه ټوټل ایکسپنس او ټوټل ریونیو دلته بیا ټوټل کاسټ کوي نو که کله فیز کلیک کوي نو بیا به تاسو د هر فیز کې کاسکوډ به ډیټیل سره ورکوئ په خبره پوه شوې نو دا به زه فار د ټایم بینګ سیف کما یو فیز به هم جوړ کما ٹھیک شو او کاسکوډز به هم جوړ کما چې نو ډیټیل ته مونږه لاړ شو نو جاب زما کریټ شو جاب صرف ما یو ریکارډ جوړ کړلو په خبره پوه شوئ نو اوس به راشم جاب د پاره زه جوړوم فیز ٹھیک شو نو اوس فیز څه دی ما سره فرست فیز دی دلته لیکلی هم شي اوس چونکې دا خو سسټم جوړول دي نو دی کې خو بس یو فیز به راځي ٹھیک شو روډ خو نه دی یا داسې څه کنسټرکشن نه دی چې فرست فیز مرحله مرحلې ته ویلی شي اوس کور جوړې نو اول سر کې به څه کېږي بنیادونه به کنستل کېږي بنیادونه به اچول کېږي دویم به څه کېږي ډانچه به ودرېږي دریم به څه کېږي پلیستر ملیستر او لرګي کار به پکې کېږي نو بیا به دا کمپلیټ کېږي که نه او چې کله بنیادونه که نه نو هغې کې مزدوران دي باجري شوه نور شیزونه شو ډانچه چې ودرېږي نو هغې دپاره نور کسان به راځي پلیستریان پکې بیل دي
نو دا phases دي کنه پوه شوې ها نو لاندې وګوره this phase use the cast type نو دا cast type سبا استعمالي میټیریل استعماليږي equipment سسا نو هر یو د پاره ته بیل فیز هم ډیفاین کولای شي چې دې فیز کې به میټیریل استعمالوم دې فیز کې به دا equipment استعمالوم دې فیز کې به سب کانټریکټرز استعماليږي یا this phase use cast code نو ګوره دا به ډیسیبل شي نو موږ به cast code راولو چې البته cast code هم زده کو په خبره پوه شوې نو دا به زه سو کما سیو مې کما اوس ګوره ما سره جاب دی جاب 1 دی هغه کې فیز 1 شو اوس فیز 1 کې به ما سره کاست کوډ وي نو کاست کوډ د زما جاب اوس پینټیم 4 سیستم دی نو دا هغه کاست کوډ څه شو ماوس شو دا کیبورډ شو دا سی پی یو شو دا زما څه شو کاست کوډ شو کنه نو ګوره ما سره فرست آیټم دی اوس فرست ما سره دی سی پی یو اوس سی پی یو خو ما سره انوینټری کې مشته دلته ولې ورکوم چې زه هغه انوینټری نه چېړول غواړم په خبره پوه شوې هغه خو بیل حساب دی دا ما یو پروجیکټ واغستو په خبره پوه شوې نو دا بیل حساب زه د دې کیلکولیشن کوم نو دې لپاره زه دا جوړوم اوس ګوره دا سی پی یو زما څه دی اکوپمنټ هم کېدی شي میټیریل کې به واچوم چې دواړه نو جوړ کا دلته کنه اوس سے جوړو کنه سیو کا اوس ګوره بل بسلېږي ماوس بل بسلېږي مانیټر بل بسلېږي کیبورډ دا غرنګ سرویس چارجز وغیرہ وغیرہ ټول جوړ کا دلته کنه 1 by 1 نو دا ستاسو شو دا ټول ستا کاسکوټ شو کنه په خبره پوه شوې نو اوس ګوره زما فیزز هم جوړ شو زما کاسکوډ هم جوړ شو اوس زه جاب ډیټیل ورکولی شم چې دې جاب باندې به دومره خرچه په ماوس باندې به راځي دومره به په کیبورډ دومره به په ماوس او دې نه به زه دومره ګټه کوم خو دا به سي اسټیمیټډ به وي اکچوال خو لا موږ نه دی کړی که نه نو زه به راشم چېرته دوباره جاب ته اوس دلته وګورئ ما سره جاب دی سیسټم او د دې راشي دلته نو ګوره ما سره څه دی فیز 1 دی که نه فیز 1 کې زما سره فرست کوډ دی سی پی یو که نه فرست نمبر آف یونټ څومره پکار دي زه هم لس دانې د جاب ریکوایرمنټ څومره دی لس سی پی یو مانه کسټمر غوښتي دي نو د دې لس سی پی یو باندې به زما خرچه څومره راځي لکه 2500 روپو سی پی یو دی نو زما به څه شي 25000 به شي که نه 10 دانو به 25000 شي که نه که نه کمې راځي صحیح دی ښه دا به زه خرڅوم په 3500 دې باندې به ما ته څومره پیسې میلاویږي 35000 ښه بل زما فیز 1 کې آیټم نمبر 2 آیټم نمبر 2 ستا څه شی دی ماوس اوس ګوره دا ماوس په ما ته په 50 روپۍ میلاویږي نو 50 ماوسونو قیمت به څومره شي 1500 او زه به په 1.5 سل خرڅوم نو څومره به شي 1500 بل ما سره فرست فیز کې راځي دریم نمبر آیټم چې د هغې مانیټر و مانیټر په 1200 روپۍ باندې دی نو لس مانیټرو قیمت به څومره ما ته پریوځي 12000 او زه به خرڅوم په 1800 نو 18000 دغه رنګې فورت آیټم ما سره څو کیبورډ په 40 روپۍ دی نو 10 کیبورډو قیمت به څومره شي 400 په 100 روپۍ به خرڅوم نو 1000 روپۍ نو اوس وګوره د جاب باندې زما ټوټل خرچه به راځي څومره 37900 او فایده به ترې کېږي څومره 55500 دا خو ما اسټیمیشن وکړو نمبر اف یونټس دغه پرایس دی کوي کوانټیټي پرایس دی کوي ها یس مانیټر دا راته وایي که نه ظالمانو دا راته وایي که نه زما خو بس رفتاري ښه کیلکولیشن وشو زه صحیح دی اوس صحیح شو دا د ښه دی چې راته وویل دلته بیا لانجه جوړې ده پوه شوئ زه خو کیلکولیشن کې لګیا وم ښه اوس صحیح شو که نه
10 आइटम हो नो 50 रुपए कीमत शो का ना 500 तब सेव को दोबारा दे क्वांटिटी चलता लाड़ा نو سر دا د پر دغه کم نه ریټ خو دې کې معلوم نشو په یونټ څه پرایس دی اوس به معلوم شي کنه لک صبر وکړه دا خو استیمیشن دی کنه 10 آیټم دومره کاست راځي لا خو تاغستی دي نو خرڅ کړي دي استیمیټ سوي سر استیمیټ ته چې ګولایجی ته زه جیب کې 10,000 روپے واچي ته چې نن بس سیستم علامه نو دا 10,000 ستاسو دي سر استیمیټ استیمیشن دی کنه ګولایجی کې چې کله ته پښتنه وکي او سیستم په 15,000 دی نو خاصه خاموش پر اخوشه 5,000 خو نشته او چې په 5,000 نو په خوشاله به واخلې او در سره ملګری ترلی وي نو هغه له ټریټ بمبر کې چې 5,000 روپے ستا بچت شوي نو دا خو استیمیټډ دی کنه دا خو مونږ دې دا پاره کو چې مونږ ته بیا پته ولګي چې کله دا اکچوال جاب وشي کمپلیټ شي بیا مونږ ته دا ریپورت کې خي څنګه وخی ګوري دلته مونږ سره جابز دي ٹھیک شو دلته وګوره estimate job expense ګوره item number 1 10 unit of expense څومره دی ټوټل 25,000 کم چې مال تا انټر کو actual unit purchase شوی دی actual expense شوی دی نه صرف estimate دی لا actual به اوس کو ها اوس وګوره estimate job revenue څومره دی هر یو آیټم جدا جدا actual څومره دی لا شوی دی نه دی شوی خبره پوه شوې دا دې لپاره موږ ورکړلو څنګه چې تا ته ګورنمنټ وایي چې ما ته یو estimate یا یو proposal جوړ کا چې هغه زموږ د واره او نه موږ به یې وکړو چې نو بس کینسل به وي پوه شوې ښه اوس ګوره فار ایگزامپل ما دا پرچیز کړل ٹھیک شو نو اوس ګوره کله چې مونږ پرچیز کوو نو دلته لکه اوس جمال ګول نه مونږ پرچیز کوو صحیح شو سا دا ټول آیټمز پرچیز کوو نو اوس به دلته څه کوو ګوره دلته کم آیټمز پراته دي دا ستا انوینټري ده دا به نه سلیکټ په خبره پوه شوې تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې دا جاب به بعد کې کوو دلته وګوره جاب دی کم جاب دی ٹھیک شو هغې کې فیز دی فیز کې څه دي سی پی یو ٹھیک شو دا کاما سره لیکلی هم شي چې کوډ درته یادي ډسکرپشن کې څه دی سی پی یو څو دانې پرچیز دی کړل د جاب ریکوایرمنټ لس ما پرچیز کړل ښه قیمت یې څومره ما لګولیو 2500 مې لګولیو تا ما ته په 2450 کې پرېوتو ٹھیک شو ښه بل ما سره څو ماوس و که نه 1 جاب 1 فیس او دویم هغه څه شی و ماوس صحیح شو کوانټیټي څومره ده 10 ښه دا ماوس ما 50 روپے قیمت لګولیو ماوس ما ته په 55 کې پرېوته ماوس قیمت اوچت شوی صحیح شو دریم سو 1 جاب 1 فیس دریم هغه دریم مانیټر و مانیټر قیمت مونږ هلته څومره لګولې 1200 دا به په 1200 میلاو شو مانیټر دی او 100 आइटम में मिली हुई 10 बल कीबोर्ड कीमत मुंगा 40 रुपए लगोले होगा ना कीबोर्ड 50 हो 40 हो दाजा 50 रुपए बाने मिलाओ शो खैर इस परवाह नहीं कही सही शो दा खो एक्चुअल देगा ना 4 नु दाजा मा उस एक्चुअल एक्सपेंस शो دا د انوینټری ترانه هو دا ما کاسکوټ پرچیز کړ په خبره پوه شوې ولې چې اوس زما روټین کې کاروبار روان دی واغې کې ماته یو ایکسټرا اکټیویټي میلاو شو نو دا خو به بیل حساب سره کوم پیسې بزی هم زما بینک ته
او حساب خو به بیلی چې دی پروجیکټ کې ماته پیسې څومره پاتې شوې څومره خرچه وشوه په خبره پوه شوئ سیف کا داتا آیټمز پرچیز کړل اوس ګوره ریپورټ ته راشه اوس ایکچوال ایکسپنس وشو جابس ته راشه نو دلته وګوره اسټیمیټ جاب ایکسپنس اسټیمیټ څومره دانې وې لس نو ایکچوال څومره وشو 10 نو ډیفرنس څه پاتې شو نه ښه اوس آیټم نمبر 1 ما ټوټل کاسټ لګولې څومره 25000 زما په اندازې مطابق ایکچوال څومره 24500 ما ته 500 روپۍ دلته هم بچت شو پوه شوې ښه د دې مې 500 لګولې وو 550 روپۍ خرچو شو نه 50 روپۍ ما نه دلته زیاتې لاړې زما اندازې مطابق ولې قیمت ختلی و صحیح شو دا مې 1200 لګولې دا په 1200 راغو صفر دا مې په 440 روپۍ په حساب لګولې و نو 50 روپۍ په حساب نو 100 روپۍ دلته زیاتې لاړې نو دا کمپیریزن هم تا ته ښیي ښه اوس وګورئ اوس دا آیټمز به زه کسټمر ته ورکړم کم کسټمر رانه ریکویسټ کړی و چې دا جاب راله کمپلیټ کا کم یو یاد دی احمد اینڈ کو ښه اوس ګوره احمد اینڈ کو ته لس آیټم با آیټم نمبر 100 سی پی یو اوس ما د دې خرڅ پرایس 3500 لګولی و که نه خوشحال به کو 50 روپۍ په ډسکاونټ ورکو ورته ویل خیر دی دا 50 روپۍ پر آیټم ستا دپاره څه شو ډسکاونټ شو صحیح شو ښه بل لس آیټم نمبر 2 ماوس و که نه ماوس نو ماوس مونږ په څو لګولی و هغې دپاره 150 आइटम नंबर 2 शो सही शो बल लस आइटम में से मॉनिटर हो बोली कुछ मॉनिटर 1800 रुपये कीमत हो क्या ना 50 रुपये बदे की वालू और तो मॉनिटर की कीमत उचित शुए सही रहा जो कि हम डिस्काउंट और कर दो और बल्कि ते पैसे वागस्ते नो हिसाब बराबर शो सही शो बल लस आइटम में से कीबोर्ड वे हाल दबरा शू कीबोर्ड मां वर्ता पसल लगोले दा वर्ता सल बांधो लगो खैर दे देखे बा खैर दे बस मुंगा ऐसा कौनो सर रिश्तिया खो इनवाइस वर्ता ने लीगो छे दिन बोल हा नो दा जमा टोटल दा एक्चुअल उस जमा रेवेन्यू दा पर खबर पहुंचवे उस सेफ का सेफ शोलो क्लोज का राशा रिपोर्ट था जॉब्स था नगोरा जॉब रेवेन्यू उसमें एस्टिमेट लगोले होता 35,000 ना एक्चुअल माता रेवेन्यू सुमरो शो 50 रुपये में वर्त प्रेख है ना 50 द 10 हिसाब से 500 रुपये में वर्त प्रेख होते द पसर लगा 1500 में एस्टिमेट लगोले 1500 माता रेवेन्यू राहो ददे अतल सवा में लगोले 50 रुपये सेवाश में लगोल ना 500 रुपये में दलता बराबर ठीक शो और दा पसल उस गोरा ददी प्रॉफिट एंड लॉस अमंग तखई दल तराशा जॉब प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट तराशा उस गोरा जॉब के एक्चुअल रेवेन्यू सुमरो शो एक्चुअल एक्सपेंस सुमरो शो ओमागा आइटम लका हर कास्ट कोड दा रेवेन्यू दा एक्सपेंस दा रेवेन्यू दा एक्सपेंस दा रेवेन्यू दा एक्सपेंस दा लाने टोटल रेवेन्यू नो माता प्रॉफिट सुमरो शो 17,950 रुपये दे प्रोजेक्ट की माता पाते शुए चाहे 100% जुड़ेगी 32.34 लगा ता पर आइटम हम डिफरेंस खाई लाने टोटल रिपोर्ट डिटेल हम ताता खाई ठीक शो देना अलावा जॉब रजिस्टर हो गोरा जॉब रजिस्टर के गोरा टोल लगा डेबिट क्रेडिट है दल प्लस माइनस सर इकडे हाँ उस जमुंगा सोशू जॉब हम क्लोज शो ना जॉब लेजर हम दलता न कते शे पोशवे और फेज लिस्ट हम कते शे वगैरह वगैरह दा टोल कते शे उस राशा गोरा दा जॉब सा शो कंप्लीट शलो न जॉब तबरा शू और जॉब बसकू
क्लोज वैकू दा जॉब होगा ना जॉब से शो गोरा ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ कंप्लीट सरे 100% कंप्लीट शो का ना पैसे लाने दिया अगर सी पैसे को बते वखलू हो दलदबा खाते के दादी पूरा अगर चेंज करे ज़्यादा कंप्लीट थे ठीक शो आज जोड़ वर्जन की वमुंगा क्लोज वर्ड सेलेक्ट करो 2007 चिकम वर्जन हो का ना आगे के इन प्रोग्रेस हो और कंप्लीट हो क्लोज हो दाशी जुनो दे के दादी ऑटोमेटिक करे लाइक फॉर्म में चेंज करे सही शो नदा जमगसु जा The job beginning base ki cha aga advance ki आ आगा एडवांस चोले शे चे एडवांस दर की एडवांस चोले शे उस दर त पता होले के जॉब से शेरे कना ता खवल पिस्ट्री करो कना ता बे संग कंफ्यूज है कम से कम नहीं लेकड़े yo company aga chi hotel